زاول ناول دغه دینی محفل او د قرآن حکیم د حفظ د تکمیل حفظ مبارکی محترم صاحب دامت برکاتهم العالیه او د مدرسې نور کوم اساتذه دي اراکین دي هغې ته ورکوم او د دغې حفاظو د تکمیل حفظ دی الله تعالی زمونږ ستاسو د ټولو د مغفرت او د نجات ذریعه وګرځي. زما وروڼو ما نه مخکې حضرت مولانا محمد رحمان صاحب دامت برکاتهم العالیه تاسو په عظمت قرآن باندې بهترین بیان او شاته نور علماء ستاسو ته بیان کې زه ستاسو په مخ کې مختصر غونې یو څو خبرې کوم. زما وروڼو د هر شي چې دی دا زمونږ حضرت مولانا مفتی غلام الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه راورسېد. اصلي بیان به د هغې مهمان خصوصي دی. ستاسو په مخ کې زه یو څو مختصرې خبرې کوم. زما د کتابونو کې لیکي چې د هر شي څلور قسم وجود وي. یو ته ویل کېږي وجود لفظي، دویم ته ویل کېږي وجود کتابتي، دریم ته ویل کېږي وجود ذهني، څلورم ته ویل کېږي وجود اصلي. وجود لفظي مثال یو سړی په دې خوله باندې وایي حلوا حلوا حلوا، دا د حلوا وجود لفظي دی، د خولې وجود. په دې حلوا ټکي ته زر وارې ذکر کې نه ستا خوله خوږېږي نه تا ته په دې باندې خېټه مړېږي، څه فایده نه میلاوېږي، خو دا خپله خوله او ژبه به ستړې. دیم د حلوا وجود کتابتي دی، لاندې د کاغذ باندې لیکه حلوا حلوا، زر وارې ولیکه، نه دې پې خوله خوږېږي نه دې خېټه مړېږي، اس به کاغذ ضایع کړي، صحیح به ضایع کړي، وخت به ضایع کړي. دریم د حلوا وجود ذهني دی. د حلوا د روغ کړایي ته وګوره، د هغې هغه نقشه او تصویر راوله دلته ذهن کې کښېنه، که وږی شي والله که پرې موړ شي او نه به ستا څه خوله خوږېږي. یو حلوا دا اصلي وجود دی چې لاندې پلیټ کې راواخلې، که خوري خولې دې هم خوږېږي، خېټه دې هم مړېږي، بدن دې پرې طاقتور کېږي هم په دې شرط چې شوګر دې نه وي. او که بیا بازار کې خرچې پیسې دې له هم کوي، داسې د هر شي صرف په وجود اصلي کې فایدې دي. درې قسمه وجود کې هېڅ فایده نشته. دا یو قرآن حکیم دی چې د څلور واړو وجودو کې فایده ده. قرآن حکیم په دې ژبه باندې وایي الحمدلله رب العالمین، تا ته په یو حرف باندې لس نیکۍ میلاوي. بیا چې یو آیات وایي تا ته د یو اوښ نه چې دی چې په دې کوم ثواب میلاویږي د یو اوښ نه غوره دی. د مشکات شریف کې حدیث دی. نبی کریم علیه السلام جماعت ته راغی، طالبان ناست و اصحاب صفه تلاوتونه یې کول، چا حدیثونه یادول. نبی کریم علیه السلام تاسو کې یو سړی منډۍ ته لاړ شي، څوک له دوه ساربه ساربه اوښان ورکړي مفت، یې خوند درکوي که نه درکوي؟ یې کلنا نحب یا رسول الله، هر چا ته دا محبوب ده. لکه موږ تاسو ته دا غواګانې محبوب دي، میخي محبوب دي، عربو ته اوښان محبوب دي. نبی کریم علیه السلام وفرمایل چې جمعه کې کینې دوه آیاته ووایي، فآیتان خیر من ناقتین کماوین وثلاث خیر من ثلاث و اربع خیر من اربع. دوه آیاتونه صرف ولولي، دې باندې چې کوم ثواب تا ته آخرت کې میلاویږي دوه اوښان نه غوره دی. که سل آیاتونه ولولي تا ته د سلو اوښانو نه ثواب غوره دی. وجود لفظي قرآن ټکي ټکي تا ته ثواب میلاویږي. ابو عبد الرحمن سلمی رحمت الله علیه دا حدیث
خیرکم من تعلم القرآن وعلمه دا دا حضرت عثمان صاحب نے واورید. نبی کریم علیہ السلام وی زما په امت کې بهترین انسان هغه دی چې قرآن خپل عزت کوي او بل ته ښي، خپل عزت کوي بل ته ښي. دا حدیث ما واورید په دې مې عمل شروع. بخاری الفاظ هذا الذي اقعدني هذا المقعد من زمن عثمان الى زمن حجاج بن یوسف. دی حدیث میں ما دا حضرت عثمان سے دا زمانے نا دا حجاج ابن یوسف زمانے پورے عمل کھلے دے. ہر وقت درس و تدریس تناسیم چپا دی حدیث عمل لارس. دا حضرت عثمان سے دا دور حکومت اول اور دا حجاج ابن یوسف دور حکومت اخیر دی من کی صرفاس او یا کالو دا اللہ کتاب تناس شپارز داس. قرآن حکیم کو وجود لفظی کی انتہائی فیدہ ٹکی فیدہ. دیم دا قرآن حکیم وجود کتابتی دی. دا لاندې چې کاغذ کې لیکي دی زمارونو دی تا ګوري تا ته ثواب ملاویږي په دې کتو. لاس مې د پاسه تیری تا ته ثواب ملاویږي. که ښکلی تا ته ثواب ملاویږي. حضرت عمر صاحب قرآن نواغس بهذا قانون ربی هذا منشور ربی ثم قبله بیا بخپل. تو کتاب کے ملے کلیو علامہ کفتزانی رحمت اللہ علیہ مشہور عالم ترشید. غرمی ٹیم کی ودو اللہ تعالی و تا برای راست خوب کرا گئے. ازما یو بندہ مر لے لار سے جنازے ہو. دیوی چراویق شما دکری نبار تا ہوتا گورو ما خوادی خواہ چی چوک مر لے. یو زنانا پا یو جنگڑا کنار سر خاون مر لے سپینگی نے. ادھا ہوتا جڑی. ازا پوشم چا سرے دار. نو ما ورته ساري خاون څه عمل کو. د قرآن سره سخت محبت لیکن قرآن ورته نه. د به چې کله مونځ وکړو اودس به وکړو قرآن حکیم په دې لکیرو به صرف ګوتې تېرولې. دا د عمل. د قرآن حکیم په وجود کتابتي کې هم فایده وجود ذهني. نن دا حافظان صاحبان دي دا قرآن ذهن کې کېښود یاد یې کړه. د قرآن حکیم چې کوم سړی یاد کړي لدينا روي مرتبة نستا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله القرآن حكيم ما يدول تاسان كلي تاسو كدس ساريستي شوق سيرا يادي. زمانگا شیخ الهند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ یوزل حج تا روان شو رمضان بحری سفر و آغا زمانہ کی جاز کی چه سمرا کسانو تا پوسیو که چه تا قرآن خونه دی یاد. رمضان کے تراو کے دا قرآن حکیم ختم چه دی دا سنت تے. سو پا جاز کے نو. شیخ الهند رحمت اللہ علیہ با درزی سپارہ یادولا ماخان بے تراو کے تیرولا. چکل جدی تا رسید رمضان طول سمندر کے دیر شو پورا قرآن میاس کے یاد. دا سے اللہ والا ترسیدی چی چا پا میاس کی یاد کرے چا پینزل سمرزو کی یاد کرے. قرآن حکیم حفظ دا پار آسان کتاب. سلورم شیخ زما ارون قرآن حکیم وجودی اصلی دی. دا قرآن وجودی اصلی داره چه دیخون سر پوری بدن کے راولی. قرآن حکیم کے چه کم عقائد دی چه اللہ واحد لا شریک تے دا عقیدہ ذہن تراولی. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ خیرانی رسول دا عقیدہ ذہن تراولی. دا نبی کریم علیہ السلام اخلاق زان کی پیدا کی. قرآن کی چه کم شی سر حکم شی دے کواغا کہیں چه قرآن کی حکم شی دے مکواغا نکے. دا دا قرآن حکیم وجودی اصلی دی. قرآن وی دروغ مو ہے دروغ نو ہے. قرآن وی رساو ہے رساو ہے. قرآن وی عدل انصاف نکار اخلاق ظلم مکو ظلم نکے. زمارونو کا حقیقت داد منتاسو ننزان کی نظر رکو دا خپون سر بور قرآن حکیم زمان استا وجود کی مشکل دیتی. دروغ من کے پراتے دی چغلی پا من کے دا ظلم زیادی پا من کے دی عقیدین سبا زمون تبا بربادی. سوکیل بیمار شوی جی پا ما بنی شاہ جادو کری شاہ بچی لیتی گوی زمان بچی بند کری آلکا بنچی سوک بندولیش. یہاں بولی من یشاء اناسا ویہاں بولی من یشاء ذکورا او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ وی خوخا بشی صرف علاکان ورکم چاہتا میں خوخا شی صرف لونا ورکم چاہتا میں خوخا شی دوارا ورکم.
شاته مې خوښ شي جراثیم یې ختم کړم بیا ورته څه شی نه ورکړم اوس زه راتلم مدرسې نه واټ نه 3 هلکان ناست چې په موږ چا جادو کړی بچي له بند کړي قسم په خدای ده که بچیان څوک بندوي شي هیله بیماري دی په ما باندې چا څه کړي چې په تا باندې چا څه کړي چې خدای ته به کوم کار پرېږدي زموږ ستاسو عقیده ده چې څه کوي څوک کوي الله کوي په دې ځمکه د ونې یو پاڼه نه شي خوځېدلی څو چې د الله فیصله نه وي وما تسقط من ورقة الا في کتاب نن زموږ عقیدې تباه برباد دی هیله تکلیف پېښېږي چې رامنې څه کړي په ما چې خورولي دي په ما باندې کورې ښخې کړي دا ټول دروغ دا ټول خرافات لاړ شي عامل ته هغه وایي په تا څه شي دي راوبې باسم 10,000 روپۍ راکړه هلکه چې ته 10,000 دې غریب نه اخلې خو د امریکې د دې بینک نه ځانه ډالر نه وباسه که نه چې کور یې ته راوښکې شي ته ډالر ولې نه شي راوښکلی الله ته وګورې دا عقیدې سره صحیح کوي او کوشش وکړو چې دا قرآن حکیم زما ستا په دې وجود کې راشي نو زموږ حضرت صاحب راغلی بیان به هغه کوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین